زما ډېر عزتمندو مشرانو او د خواوشا نه راغلي چې کوم ملګري دي، خاص کر زمونږ علماء کرام چې هغوی د لرې لرې علاقو نه راغلي دي مجلس ته د ختم قرآن دي ختم دپاره چې کوم دی راغلي وو، زه د هغوی شکریه ادا کوم د خپل طرف نه او د مدرسې د انتظامیې د طرف نه، او خاص کر هغه والدین چې د هغوی بچي نن چا تجوید چې کوم دی نو هغه ختم کو، چا د قرآن ناظري سره چې کوم دی ختم کو، دغه والدین چې کوم دی نو دا ډېر خوشقسمته دي. زه د خپل طرف نه د مدرسې د انتظامیې د طرف نه او د مدرسې د علماو د قراو حضراتو طرف نه هغوی ته مبارکي ورکوم چې الله رب العزت دې ستاسو دا بچي چې کوم دی دا ستاسو دپاره د آخرت چې کوم دی نو توښه وګرځئ. او بیا ورسره چې کوم ملګري د خواوشا نه په دې بابرکته مجلس کې شامل دي، هغه ملګرو شکریه ادا کوم چې د لرې لرې علاقو نه راغلي دي، قرا حضرات، علما حضرات، طلبا حضرات هغوی راغلي دي او دا مجلس چې کوم دی دا برکته مجلس چې کوم دی دا یې پرونه کړی دی، زه د هغوی شکریه ادا کوم. بیا ورسره د هغه کسانو چې هغه دا انتظام یې کړی دی او دا ټول چې کوم دی انتظامات هغوی په خپل لاس کې اخیستي دي، خاص کر زمونږ د محلي سابقینو او د سواتیانو چې کوم ملګري دي چې هغوی د سهار نه بلکې د پرون نه په دې خدماتو کې چې کوم دی نو هغوی اړم دي، د دې ملګرو خدماتو کې بیا چې کوم دی نو په دلته دا انتظامات دا هغوی کول، زه د هغوی هم شکریه ادا کوم او د زړه نه دا دعا کوم چې الله رب العزت د هغوی دا خدمات چې کوم دی په خپل دربار عالیه کې قبوله منظور وګرځوي. زه ډېره مننه ادا کوم، دا ستاسو چې کوم دی نو خوشقسمتي ده چې په دې محله کې یو ځای کې چې کوم دی دوه مدرسې دي، مدرسه تحصیل القرآن او دا مدرسه سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. دا خوشقسمتي ده دومره نږدې بلو کې چې کوم دی په لږ لږ ځایونو کې چې کوم دی نو دومره ښکلې مدرسې غټې مدرسې په هغې کې چې کوم دی نو علما قرا حضرات دغه شان حفاظ حضرات چې کوم دی نو هغوی خپل خدمات ورځ شپه چې کوم دی ناستي. خو مسله دا ده چې زه بچی چې کوم دی مدرسې ته راولم، زما بچی چې زه هغه دنیاوي تعلیم سره د دنیاوي تعلیم نه منې کول نشته، هغې سره چې کوم دی چې زه مدرسې ته راولم، حافظان علما قرا حضرات چې کوم دی نو هغوی ناست ستاسو خدمت ته صرف راوستل دي، ستاسو مدرسې ته راوستل دي، نور چې کوم دی نو هغوی ته ناظره، هغوی ته چې کوم دی نو تجوید، هغوی ته چې کوم دی ترجمه، هغوی ته چې کوم دی قرآن خول، دا دغه علما حضرات قرا حضرات دا حافظان چې کوم دی ناست دي ستاسو خدمت ته. مهرباني وکئ خاص کر زمونږ د مدرسې دا چې کوم دی نو زمونږ دغه دی چې مونږ ماشوم باندې څه بوج نه ږدو، ماشوم صرف راوستل مې دي مدرسې ته، نو ټول چې کوم دی د ماشوم څومره ضروریات چې انشاءالله تعالی ستاسو په دوا سره او د الله رب العزت چې کوم دی په مدد سره به موږ هغه د خپل جیب نه چې کوم دی برابروو. ټولو ته چې کوم دی خواست دی چې کوم ماشومان بهر دي هغوی چې کوم دی سبق نه وایي، مهرباني وکړئ ستاسو دپاره د والدینو دپاره چې کوم دی د آخرت ذریعه ده. بیا به هغه والدین خوشحاله وي چې د چا بچی چې کوم دی حافظ شو، د چا بچی عالم شو، حافظ چې کوم دی هغه به 10 کسه چې کوم دی جنت ته بیایي، عالم به 500 کسان چې کوم دی د خپل خاندان جنت ته بیایي. دا غټ چې کوم دی نو د خوشحالۍ خبره ده. او هغه والدین چې د هغوی بچې قرآن یې پس کړي نو هغه تاج چې کوم دی د نور والا تاج د قیامت پر ورځ به هغه والدینو ته اچولی شي، زما عزتمندو دا شان جوړې به ورته اچولی شي چې د هغوی په دې دنیا کې او مافیا کې چې کوم دی د هغوی بدن چې کوم دی نشته دی. نو ډېره مهرباني وایي چې کوم ماشومان سبق نه وایي قرآن یې چې کوم دی راولئ، مهرباني وکړئ حدیث ته چې کوم دی د قرآن ته کښېنوئ، حدیث ته کښېنوئ او دغه شان چې کوم دی نو علماو سره یې کښېنوئ، دې مجالسو ته راولئ، دا په برکته مجالس دي، بهر فتنه ده، مدارس او جوماتونه چې کوم دی دا د دغه فتنو نه د بچ کېدو یو ښه ذریعه ده. نو زه بیا د علمای کرامو ډېره شکریه ادا کوم چې دی چې کوم دی ماسپښین نه راغلي دي، دومره وخت یې واخیسته، ډېره مننه ډېره شکریه. په الله باندې ګران شئ، الله دې ستاسو چې کوم دی دا راتلل زمونږ دپاره او زمونږ د دې بچو دپاره د خیر او برکت سبب او وسیله وګرځوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.